السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. که غواړئ چې رب العالمین تاسو سره مینه وکړي د هغې دپاره څه کول ضروري دي؟ ویډیو اخره پورې وګورئ، انشاءالله ډېره فایده به وکړي. ملګرو که تاسو غواړئ چې الله رب العالمین تاسو سره مینه وکړي نو د لاندې اووه قسمه خلکو سره تاسو ملګرتیا وکړئ، الله به تاسو سره مینه وکړي. اول ته نیکه کوونکو سره شه نو الله فرمایي ان الله یحب المحسنین، الله محبت کوي د نیکي کوونکو سره. سوره بقره آیات 195. نمبر 2 ته د توبه ویستونکو نشه، الله رب العالمین مینه محبت کوي توبه ایستونکو سره، لکه الله و ان الله یحب التوابین، الله محبت کوي له توبه کوونکو سره. نمبر 3 د پاکي کوونکو سره ملګری شه، الله به تاسو سره مینه وکړي. ويحب المتطهرین، او الله تعالی محبت کوي له پاکي کوونکو سره. سوره بقره آیات 222. نمبر 4 د متقینو سره ملګری شه، الله به تاسو سره مینه وکړي. فإن الله يحب المتقين، یقینا الله تعالی محبت کوي له متقینو سره. سوره آل عمران آیات 76. د صابرینو سره ملګری شه، الله به تاسو سره مینه وکړي. والله يحب الصابرین، الله تعالی محبت کوي له صبر کوونکو سره. سوره آل عمران آیات 146. نمبر 6 د متوکلینو سره شه، الله به تاسو سره مینه وکړي. ان الله يحب المتوکلین، الله تعالی محبت کوي له توکل کوونکو سره. سوره آل عمران آیات 159. د انصاف کوونکو سره شه، الله به تاسو سره مینه وکړي. ان الله يحب المقسطین، یقینا الله تعالی محبت کوي له انصاف کوونکو سره. سوره مائده آیات نمبر 74.